أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا التوراة یقینا موږ نازل کړی تورات شریف فیها هدن پدې کې هدایت دی ونور او رڼا د ایمان ده یحکم بها النبیون فیصلې کوي په دې باندې پیغمبران الذین هغه اسلموا چغی د الله حکم تغاړه خو ده للذین هادو د پار دا کسانو چې يهوديان دي والربانيون او هغه الله ولا خلق دي والاحبار او عالمان دي بمستحفظوا من کتاب الله په سبب د دې سره چې د حفاظت وعده غست شوی د دینه د کتاب د الله تعالی وکانو علی شهدا او دی په دې خبره باندې گواهان فلا تخشوا الناس نو مې یریږي تاسو د خلکو نه وښښونو او یریږي زمانہ ولا تشتروا بیااتی ثمن قلیلا او ما خلای تاسو مغوره کوي تاسو آیتونو زما باندې ثمن قلیلا پیسې لګي عوض لګ ومن لم يحكم بما انزل الله واسو کې فیصله نه کوي پاک کتاب باندې چې پاک حکم باندې یا پاک کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی فولای هم الکافرون نو دا کسان دا کافر دي چې د الله په کتاب فیصله نه کوي او بیا ایمان په نه لري نو خود کافر دي نو وکتبنا علیم او منګه مقرر کړیو په دې باندې فرض کړیو منګه په دې باندې فیها په دغه تورات شریف کې ان النفس بالنفس چې قتلول بشي یو انسان په بدله د بل انسان کې کچر دی انسان دغه انسان قتل کړي قاتل با د مقتول په بدله کې قتلول شي والعین بالعین او سترګه با د سترګې مقابله کې استیشي والانف بالانف پوده د پودې مقابله کې والاذن بالاذن غوږونه په غوږ په بدله د غوږ کې دا به کټ کولی شي که چا د چا غوږ کټ که د غوږ به هم کټ کولی شي والسن بالسن غاښ به استیشي په مقابله د غاښ کې والجروح قصاص او ټول اندامونه قصاصون ذات و قصاص دا د قصاص ولدي ټول اندامونه د دې قصاص قابل دي چې واغستې شي ومن تصدق بي هغه چا چې معافي وکړه په دې سره د دې قصاص سره فهو کفارة الله نو دا کفاره ده د ده لپاره یعنې د ده ګناهونو دپاره کفاره به وګرځي چې څوک معافي وکړي ومن لم يحكم بما انزل الله واسو چې فیصله نه کوي پاک کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي کافر دي مشرک دي ان الشرک لظلم عظیم الله تعالی بل دې فرمایي شرک لوی ظلم دی وقفینا على آثارهم او راولېږل موږ دي پسې په قدمونو ردي باندې یعنې دي پسې مو راولېږل بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي و مصدقا نو ګوره ابن مریم یې ورته وایي د مریم بیبي زوی او دی ورته د الله زوی وي نو په دې کې خبردارې دې خبرې دی چې ګوره عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی د مریم بیبي زوی دی مصدقا تصدیق کوونکی لما بین یدیه د پاره دغه کتاب چې دنه وړاندې من تورات یا تورات شریف وادینا ول انجیل او ورکړو موږ ته انجیل شریف فيه هدان په دې کې هدایت او نور او رڼا د ایمان او مصدق او تصدیق کوونکې لما بین یدیه د پاره دغه کتاب چې دنه وړاندې من تورات شریف او هدل او هدایت دا و موعظه للمتقین نصیحت د پاره د متقینو خلقو وليحكم اهل الانجیل فیصله دی کوي انجیل والا د انجیل منون کی داویدار د انجیل بما انزل الله پاک کتاب چې نازل کړی دی الله تعالی فيه پدې چې څه پدې کې دي بما فیصله دی کې د انجیل منون کی بما پاک احکام انزل الله فيه چې نازل کړی دی الله تعالی په دا کتاب کې ومن لم يحكم بما انزل الله واسو چې فیصله نه کوي په هغه باندې چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک هم الفاسقون دا کسان نافرمانه دي وانزلنا الیک الکتاب نازل کړی د موږ الیک الکتاب تا ته کتاب نه قرآن بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه د پاره دغه کتابونو چې وړاندې دی قرآن پاک نو من الکتاب دا کتابونو نه ومهیمنا علیه او دا قرآن پاک دا مشتمل دی په هغې باندې مشتمل دی
په اصول د هغه کتابونو د هغې اصول چې کوم اصل د دین یو دی اصل د دین یوي شرایع مختلفي د عقیدې خبرې چې څومره دي که نه هر ټولو پیغمبرانو یو دي ومهیمنا علیه دا قرآن پاک دا مشتمل دی په ده باندې په دغه کتاب باندې نه په تورات او انجیل باندې او په آسماني کتابونو باندې نه څه مطلب اصول د قرآن پاک او دا کتابونو یو دي فاحکم بینهم فیصله کوه په منځ د دې کې بما انزل الله په هغه کتاب باندې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواهم تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دې یعنې د یهودو نصاراو د خواهشاتو تابعداري مه کوه عما جاءک من الحق دا هغه نه چې راغلی تا ته د حق نه لکل جعلنا منکم د پاره د هر یو ګرځولي زمونږه منکم ستاسو نه شرعتا ومنهاجا طریقه ومنهاجا او واضح لار ولو شاء الله که جل الله غوښتی لجعلکم امة واحده نو خامخا ګرځولي به وی تاسو امت یو ټولګي چې متفق به په یو شریعت باندې لیکن لیبلوکم چې امتحانو کې په تاسو باندې فیما آتاکم په هغه څه باندې په هغه شرایعو باندې چې درکړي دي الله تعالی تاسو ته فاستبقوا الخیرات نو وړاندې والې وکړئ نیکو ته نیکو اعمالو ته الی الله مرجعکم خاص الله تعالی ته واپس ستاسو را جمیعا د ټولو فینبئکم بما کنتم فینبئکم نو خبر به کړي تاسو بما کنتم فی تختلفون په هغه باندې چې تاسو پای کې اختلاف کوونکي یې یعنی په امر د دین کې تاسو اختلاف کوئ الله به فیصله وکړي وان احکم بینهم او بل دا چې فیصله وکړه ای زما پیغمبر بینهم په منځ د دې کې بما انزل الله پاک کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواهم تابعداري مه کوه د خواهشاتو ردي واحذرهم او یره ورکړه دې ته د الله جل جلاله نافرمانی نه ان یفتنوک هسې نه چې دي واړئ تا لره امتحان کې واچئ تا یعنې واړئ تا لره عن بعد ما انزل الله د بعض هغه احکامونه چې نازل کړي د الله تعالی الیکه تا ته فإن تولوا نو که چېرې دوی مخ واړو د حکم د الله نه فاعلم نو پوه شه انما یرید الله چې بېشکه اراده لري الله تعالی ان یصیبهم دا چې ورسوي الله تعالی دې ته ببعض ذنوبهم په بعضې ګناهونو ردي څه ورته ورسوي عذاب ورته ورسوي وإن كثيرا من الناس بېشکه ډېر د خلکو نه لفاسقون خامخا نافرمانه دي افا حکم الجاهلیت آیا حکم د جاهلیت یبغون دی لټئ ومن احسن و څوک د زیات ښایسته من الله د الله نه حکما په حکم کولو کې لقوم یوقنون د پاره هغه قوم چې یقین لري